د یزید هر سړی خلاف دی مګر دا به ګورو چې د حسین سره څو تنه میدان ته رسي د بابړې واقعیات چې د پښتنو کربلا په نامه یادیږي په کال 1948 د اګست په 12مه نیټه مخې ته راغله د هغه وخت د صوبې وزیر اعلی قیوم خان کشمیری او د هغه د ملګرو په سلا د پاکستان فوج په یو پرامن احتجاج کوونکو ګولۍ اورولې چې پکې کم و زیات 950 تنان شهیدان کړی شو په 12 اګست باندې 1948 کې چې د بابړې کومه خونړۍ واقع شوې ده د دې په پس منظر باندې ډېرې خبرې دي خو که موږ دا ورځ بالفرض ټاکو نو هغه به داسې ټاکو چې په پاکستان کې دننه د پاکستان په دې د اوس کوم اویا کلن سفر کوم پوره کېږي دې اویا کلن تاریخ کې د پښتنو لومبې منظم ریاستي قتل عام چې کوم دی هغه په 12 اګست 1948 د 400 په بابړه کې شوی دی تهمت په باچا خان باندې دا چې د تقریبي سره مرستې لپاره 100 لک روپۍ وړي 2 لک دي 3 لک خبره کوي چې دا د وړي د تقریبي مرستې لپاره چې هغه د پاکستان خلاف مسلح جنگ وکړي د کوهاټ سره چې کوم کله باچا خان نیول کېږي هغه سره نه جوګه کام دی دا درې ملګري دي دوی روان دي چې کله نیول کېږي نو د هغه سره چې کومې پیسې راایستلې شوي هغې کې 3 روپۍ دي دوی سره په 3 کسه 3 روپۍ دي خو الزام پرې لګېدلی دی د 3 لکو روپو بیا دا آواز راغی چې باچا خان چې کوم دی نو هغه دغه کړی دی دا د غدارۍ په وجه باندې باچا خان ته د مرګ سزا ورولې شوه په بابړه کې دا خلک راغونډ شول خو د خدمتګاران چې څومره او هغوی دا فیصله وکړله چې که باچا خان د غدارۍ الزام شته او ثبوت یې هم شته نو بیا په باچا خان باندې په عدالت کې د غدارۍ مقدمه وچلولی شي نن هم په پاکستان کې دا د ټولو نه لویه ایشو ده چې کوم خلک ورکولی کېږي ماورای عدالت وجلې کېږي چې دا د عدالت ته مخکې کړی شي دا لومړۍ مقدمه دا د باچا خان مخکې تللې وه چې تاسو په باچا خان مقدمه وچلوئ که هغه غدار وي نو پانسي یې کوي خو که هغه غدار نه وي نو هغه راخوشې کوي په دې کې دویمه مطالبه د هغوی دا وه چې تاسو کومې پیسې د باچا خان سره نیولي دي چې هغه په کرېپي راوړي د هغې رسید شایع کوي نو نه رسیدو او نه د غدارۍ دغه و دا ټول یو سیاسي لوبه وه په بابړه کې دا چې کوم جلوس روان شو د سالار امین جان خان په مشرۍ کې په دې جلوس باندې ګولۍ ورولې شوې چې کوم ریپورټس دي سرکاري ریپورټس دي په هغې کې د ګولو شمار ورکړل شوی دی 55,000 دا 55,000 ګولۍ چې کوم دا په خدای خدمتګارانو باندې ورولې شوې لومبی شهید د جمهوریت چې کوم په پاکستان کې لومبی شهید چې کوم هغه سپین ملنګ هغه نشانچي و چا سره چې و جنډه و د جلوس نه مخکې به روان و هغه هم د 400 د بابړې دی نو سپین ملنګ لومبی کس و چې هغه ایستلی شوی و په دې دغه باندې او هغه سره بیرغ و مختلف دي خلک مشران چې کوم دي هغوی چې د دې خونړۍ واقعې لیدونکي دي هغوی په سترګو باندې دا لیدلي دي هغوی دا خبره کوي چې یاره دا څه 1200 پورې کسان دي چې کوم تحقیق دی په هغې باندې موږ په پروس کال د باچا خان ټرسټ ریسرچ سنټر لخوا دغه هم چاپ کړی و یو پمفلیټ هم چاپ کړی او نور ریسرچ کوم شوي دي ډاکټر سهیل خان په دغه حوالې باندې یو نوم دی هغه سره زیات معلومات دي په دې واقع باندې 11 کسان هغه یادوي چې دا د بابړې په دې حدود کې دننه دا قتل پېښ شوي دي او دا چې کوم کسان دوی اضافي یادوي چې هغه 100 کېدی شي 500 کېدی شي دا چې کوم د مشرانو خبره روانه ده 600 هم کېدی شي نو هغه داسې خلک دي چې دوی په لارو کوڅو کې نیولي دي سیند یې غورځولي دي وهلي ټکولي دي ایستلي دي ډزې پرې کړی دی نو دا هغه شمېره ده هغه په دې کې حساب نه وي
په دې شپږ سوه د پاسه خلکو باندې چې کومې ګولۍ وچلولې شوې دا هم د انساني تاریخ د ټولو نه لویه المیه ده چې د دوی وارثانو ته ویل تاسو به مړي نه اوچتوئ او چې کومې ګولۍ په دوی باندې لګېدلې دي د هغه ګولو تاوان یې د دوی نه اخیستی دی د دې په وجه باندې زیات خلکو چې کوم دی نو هغوی خپل هغه مریضان او خپل کوم زخمیان چې جو بل هغې ښودلي هم نه دي. دا احتجاج د یو منتخب حکومت ختمول او غیر جمهوری طریقه باندې د یو جلاد حکومت جوړول او د بادشاه خان او د نورو خودي خدمتګارو د گرفتارو او د هغو سره د سختو پر ضد و. د احتجاج کې یوازې د 400 نه بلکې د صوبې د ګوټ ګوټ نه راغلي په قام مینو ګډون درلوده چې پکې د سپینګیري نه واخله تر سیزنۍ کې تړلي ماشوم پورې او د سپین سرې مور نه واخله تر سیزنۍ کې تړلي ماشومې پورې و. جان کاکا د 400 چې کوم دی نو هغه اوس تقریبا شپږ اته اتیا کاله عمر به یې د هغه وایي چې مونږ په هغه وخت باندې پنځه شپږ کسان مونږ په یو قبر کې ښخ کړو او هغې کې وایي چې یو قبر داسې و چې هغې کې مونږ اووه ماشومان ښخ کړو وو. نو داسې قسم څیزونه دا ډېر زیات راغلي اجتماعي قبرونه جوړ شوي وو. دا د ګولو په مد کې د بابړې د خلکو نه 11,955 روپۍ دا راغونډې کړلی شوې د دې 55 ګولو دا د هغوی نه دغه واخیستل شوې چې دا ستاسو په دې خلکو لګېدلي دي مړی باندې اوچته و چې دا دغه راکړئ دا پیسې راکړئ. بیا په دې ټول پس منظر کې که مونږ ګورو جمهوري د بیا احتجاج دا نه دی پرېښودلی شوی خو ټوپک نه یې راغېستل شوی چې ټوپک راواغېستلی شي او انتقام واخیستلی شي د ټوپک په ذریعه نه مطلب هغوی د هغې نه پس هم د تشدد په لاره باندې تللي دي او د تشدد په د دې زور ډېر زیات دی په نن دور کې هم ډېر زیات دی او په روان وخت کې به هم ډېر زیات زور وي چې ته په خپل موقف باندې ودرېږي د هغې دپاره چې کوم د احتجاج صورت دی چې هغه پرې نه دی احتجاج نه به درسره برابر کېږي نه چې ستا اواز هغه مخکې رسي. نو نن چې په دې 2019 کې مونږ ولاړ یو نو مونږ دا ګڼو چې کومه د جمهوریت د ماتولو کومه اراده هغه چې د پاکستان لومړي ګورنر جنرال او چې د پاکستان ریاست ورته بابای قوم وایي محمد علي جناح چې کوم بنیاد ایښی هغه را روان دی مسلسل د ماشاءاللهګانو په شکل کې راغلی دی. لومبی د یو خاص وراثتي نظام د مسلم لیگ خیل چې کوم وراثتي نظام و لومبی هغه چلېدلی دی. بیا چې کلنیزه کې د جمهوریت او د انتخاباتو خبره شروع شوې ده باقاعده په انتخاباتو باندې دا سره ناست کېدو او په هغې دا شوي دي. نو چې کوم روایت هغه وخت کې ایښی دی جناح صاحب هغه تر دې تېر 15 جولای 2019 چې کوم دغه دی 2018 چې کوم انتخابات وشول تر دې ځای پورې ورسېد چې په بابړه کې کومه د قتل عام سلسلې ښودلې شوې ده هغه هم تر ننه پورې روانه وه. په هغې کې زمونږ چې کوم یو سیاسي فکر دی مونږ وایو چې په هغې کې تر دې وخته پورې اخري شهید چې کوم دی نو هغه هارون بلور هغه راغی. نو دا یو تسلسل چې کوم دی دا را روان دی او د بابړې ورځ منزل دا دغه یاد دی چې خلکو ته یاد وي د پاکستان دننه د جمهوریت قتل چې خلکو ته یاد وي د جمهوریت لومبی اوریجنل شهید سپین ملنګ او چې خلکو ته یاد وي چې د پاکستان په ریاست کې دننه د پښتنو لومبی چې کوم ریاستي قتل عام شوی دی هغه د بابړې ورځ ده. ته راته ووایه چې څه په کربلا کې شوي ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړې د بابړې واقعیات د یو قیامت نه کمه نه وه هم د دې له کبله په ټوله صوبه د خفګان څادر راخورو په تاریخ کې به د بابړې ریښتوني شهیدان د تل لپاره ځلیږي. ثناءالله مومن خپل وطن .com بیا د وطن په خاوره جنګ دی ښکلي میدان د نامن دی مورې ورځمه زړه مې تنګ دی په خپله خاوره
गोली भी नहीं तू ये मान मर गई मरा जदर जमाने कफन पतख के दस्याले